د همل خان هم دا خواهش دی چې د پادری کې دا پارټي بیا هغه رنګ یو پارټي جوړه شي چې څنګه مخکې روانه وه نو زمونږ په منځ کې څه ونه خفګان پرځې وي خو کوم خیال کړی د میډیا د دې نه دومره هوا جوړه کړه دا زه چې تاسو راغلم صرف دې لپاره راغلم چې الکترونیکس میډیا ده او که سوشل میډیا ده او که لیکونکي میډیا ده نو هېڅ کې نن دی او که سبا دی او بس سینټر صاحب روان دی حالانکې تاسو دلته کې ناست یې کوم ملګري چې دلته کې هغه مېلمه زموږ راغلی نو هغه خو چی لپاره راغلی او ما د هغې نه پس زر بیان ورکړو چې ګورې زه د باچا خان بابا سپایي یم د ولي خان بابا سپایي یم زه د پارټۍ سوچ نشم کولی چې زه به پارټۍ پرېږدم او زه د حاجي صاحب بادر خان صاحب ډېر شکرګزار یم چې ته ګورې دا ایفرټ د ده ډېر زیات په ضلع کې دی او دا کوشش کوي چې دا زمونږ پارټي ناسره چې را واپس روانه شي یعنې ده ته به ما سره به محبت وي یا به نه یا به د بل سره محبت وي یا به وي ابه خو صرف د دې لپاره ده چې هغه وایي چې دا نیشنل پارټي بیا په یو مقام ودرېږي چې موږ ته خلک سلوټ کوي چې موږ چا ته سلوټ نه کوو دلته اوس هم ملګري ما ته رالی یاره فلانکي ځای کې داسې اعلان کړي داسې دا ټول غلط اعلانونه دي ستاسو پارټي چې یو کار وغواړي نو هغه په ضلع کې کېږي چې تاسو پارټي ونه غواړي په ضلع کې نه کېږي نور به د سیاسي خبرې حاجي صاحب کوي یو خو زمونږ هېر شو زمونږ پرون د بابړې ورځ تېره شوې ده حاجي صاحب هغې به خبره وکوي یعنې د پاکستان جوړېدو نه یو کال پس 600 شهیدان زمونږ په بابړه کې وشو څه دنیا مړانه کړې وه او د هغه وخت نه تر اوسه پورې د پښتنو په اینه معنی دا چې کوم د پښتنو دشمنان دی هغه ماړه نه شو بله باجوړ کې ول نن تاسو ګورئ که نه دا پولیس غریبانان موږ نه راوځي یا په خپله راغلي هغې ته دا پته ده چې داسې نه چې بیا څوک څه وکړي نو د پښتون دا کور یې لیدلی دی نو ورځي شي چې رقم دی نه حکمراني کېږي هلته دې کوي که نه هلته څوک نه ورځي بس د پښتون په دې کې او موږ هم لیوني یو خو چې څوک راپاسي پاسې ورمنډې وهو زه پرون په چکدرې په پول کې راوړلو نو بیا را جنډې دي یو د هغې د خاص ورکر موږ مخالفت نه کوو لیډر دی بالکل ونیسي چې چا دا ورانې کړی دی چې په تیمرګره چوڼۍ ورغل دي چې په چکدره چوڼۍ ورغل دي خو لیډر کارکون نه دا اوس تاسو کارکونان سئ ما د حاجي صاحب چې اعلان وکړو چې زه چې اردو دا پولونه سیزو تاسو پاسئ که نه پاسئ نو ذموار څوک دي منګه نو موږ دې حکومت ته وایو دې کې به ایجنسي والا هم ناشي چې دا عام ورکر یې مه تنګول د هغې ګناه نشته چې دا چا ګناه کړده ورکړئ سزا عدالت یې راکاږئ ولکې په نهمه مۍ چې کوم څه شوي دي دا د پاکستان په تاریخ کې نه شوي ما تاسو ته ووایي که نه چې په هغه ټیم کې موږ له پکار چې ټوپک راغېستی بابړ نه پس او د پاکستان دوراني اعلان هم کړی وی نو په جلسه روانو داسې نه و چې چېرته مظاهره وه یا جلاو کو یا ګیراو کو جلوس روانو په جلوس یې ډز وکړو 600 جنازې موږ هغه ځای نه پورته کړې 600 ستاسو خو تاریخ دی د دې نور هېچا تاریخ نشته ګورئ خپل خلکو د تاریخ وښایي چې ستاسو تاریخ سره تاسو همیشه لپاره باچا خان بابا زمونږ د پارټۍ 100 کاله وشو ښه تاسو ته چا ډېرو ته ونه پته باچا خان بابا ستړي کړله ولی خان بابا ستړي کړله سپندیار خان ستړي کړله نن هغه بیمار دی غریب نن موږ ته احمل خان ولاړ دی ګوره یو خبره مې واورئ څوک چې هر څه څه وایي خو د ولیبان علاوه بل ځګې پښتانه نه مني هغې چې هر څوک وي هغه چې هر څنګه وي چې هغه چې هر څه وایي خو چونکې دا تاریخ د دغه کور دی موږ او تاسو پالور یو موږ کارکونان یو نو زما صرف دا خبره ده چې تاسو نن چې څه روان دي یا پر عمل کې کله الیکشن کېږي یا نه کېږي یا څه کېږي خو نن نه به موږ تاسو ټول زموږ اختلاف نه و نه شته نه به یي او ټول به راپاسو هر څوک چې ودرېږي ټول به راپاسو ښه په ایماندارۍ چې څنګه مخکې کار کړی دی منډه مواله داسې ګوره په دې دیر کې دا نیشنل پارټۍ چا نه منو ده نن د خدای فضل دی خلک هم مني خو دا ستاسو د ستړي نه ده که نه ستاسو د ستړي نه پس هم خلک مني که نو زه صرف تاسو دا سوال کوم چې زمونږ هېڅ اختلاف نشته که څه ګیله میله وه ختمه شوې ده ما سره مشر هم خبرې کړلي زمونږ ملي رهبر او د احمد خان څخه مې میټینګ شوی دی
نو خبر ده دا چې کله ډېری چرته کې ګلې ملې وي دا څه نو چې پارټي پرې خودل وو یا غسر لګیرو یا زمونږ لګیرو یو دا شي نو نو صرف دا وایو چې نن نه به موږ نور به حاجي صاحب تقریر کوي د نن نه پس به موږ دا عهد کوو چې تاسو دې نه پاسې لاړ شئ نو په کورونو کې پاره مه کښېنئ موږ په آخر ټیم کې راپاسو حقیقت هر ځای خلک چې به دې کې ناست حقیقت د هر حلقې خلک چې ناست هغې ته زما درخواست دی چې تاسو لاړ شئ نو په خپل بندغونو دا تاسو چې موږ راغوښتي یئ چې دا کم هوا تېره شوې ده چې دا هوا ختمه کوي نو اوس به یې تاسو ختموئ بخو تاسو راغوښتئ چې دا هوا کومه میډیا د پاکستان یعنې د دې نه تاسو دغه وکئ چې دومره پاکستان دا میډیا زموږ خلاف دی چې دا هوا یې څومره له ورکړه په سوشل میډیا کې ګورئ که الکترانکس میډیا نه یو الکتران میډیا وایي سبا دی او که نن دی او که سبا دی چې غټ وکټ راشئ ما یې تپوس کوم ما ورته چې هلکه دا تاسو چا وایي چې دا وکټ غورځېږي وکټ نشته زه صحیح یو کارکون یم سیاسي کارکون یم ستاسو ورور یم نو ځکه مې ته دا ووایي دا څو خبرې مې ورته وکړې چې زمونږ هېڅ اختلاف نشته هېڅ څه شی نشته ټول به راپاسئ ستاسو ممبرسازي روانه ده حاجي صاحب بل سره به خبره کوي په هغې کې ښه کوشش وکړئ او چې کله د ووټونو ټیم راشي نو ووټونه به راځي په کار چې تاسو نن نه کار شروع کړئ چې هغې له تیاری دومره کړئ چې بیا تاسو دومره زیاته ستړي نه او زیات سوچ به چې څنګه ته سوشل میډیا وویله خپل هلکارم کور تاسو ټول ما ته مشران راشي زموږ به قسمتي څه ده پلار یې موږ له ووټ راکړي خو لاندې چې بچي نه راکړي نو بچی د خور نه موټ واخلي د مور نه موټ واخلي د ورندار نه موټ واخلي او هغه بل ځای ته واچي نو که موږ یې ډېر هم توره کړي